د ښځو په نړیواله ورځ د پاکستان وزیر اعظم ښاغلي شهباز شریف ژمنه کړې ده چې د حکومت به د میرمنو د حقونو ورکړه او تحفظ باوري کوي. وزیر اعظم بیا د پاکستان زندانونو کې د بندي د هغو سلګونو افغان میرمنو په اړه هیڅ نه دی ویلي چې د پاکستان زندانونو کې بې سرنوشته پرتې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د باندینیو چارو د کمیټې مشر ښاغلي محسن داوړ وایي چې د سند حکومت سره دغه صوبه کې په جیلونو کې د پرتو افغان میرمنو ماشومانو په اړوند خبرې کړې دي. خو په نن ورځ وزیر اعظم شهباز شریف ته هم پکار و چې په بیګناه ډول جیلونو کې د اچول شو افغان میرمنو د خوشي کولو امر یې کړی وي. څېړونکي وایي چې د میرمنو په اړه میروز د پاکستان حکومت د خپل هېواد دننه د غیر قانوني سفر په جرم د نیول شو سلګونو افغان میرمنو د خوشي کولو اعلان کړی وي. نو دې سره به یو خو د افغانستان او پاکستان په اړیکو خوشګوار اغیزې اثرات شوي وو او بل به د ښځو مقام ته درناوي په اړه د پاکستان دعوا رښتونې ثابت شوی وي. کال 2021 د اګست میاشت کې چې افغانستان یو وارې بیا د طالبانو لاسونو ته ولوېدو نو دغه هېواد نه په زرګونه افغانان چې میرمنې او ماشومان پکې هم شامل دي پاکستان ته د سرپناه وړلو په هڅه کې په داسې حال کې د پاکستان دننه نیول شوي چې ویزې یا نور سفري دستاویزات نه لري. وزیر اعظم شهباز شریف د ښځو د نړیوالې ورځې په اړوند خپل پیغام کې ویلي چې د ښځو نړیواله ورځ په نړیواله کچه ټولنه کې د ښځو د مهم کردار پیژندنې او د انساني تهذیب په ارتقا کې د دوی د اعتراف ورځ ده. هغه ویلي چې تاریخ د دې خبرې گواهی کوي چې انساني ټولنه کې پرمختیا د ښځو د تعمیري کردار ادا کولو پرته شونې نه وه. هغه ویلي چې اسلام 1300 کال وړاندې ښځو ته د هغوی په حقونو ورکولو ټینګار کړی وو او د مور د قدمونو لاندې جنت ایښی او خم یې لور د کور رحمت ګرځولې دی. شهباز شریف ویلي چې په 21مه پیړۍ کې ټوله نړۍ کې ښځې د سړو سره اوږه په اوږه د انساني تهذیب په پرمختیا کې برخه اخلي او زیاته کړې ده چې د حکومت ښځو ته د هغوی ټولو انساني جمهوري او ټولنیزو حقونو تحفظ ورکولو ته ژمن دی. خو وزیر اعظم شهباز شریف بیا په خپل دې پیغام کې د هغو سوونو افغان میرمنو او لوڼو په حقله هیڅ نه دی ویلي چې په دې وروستو کې د پاکستان بېلابېلو سیمو کې نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندیانو چارو د کمیټې مشر ښاغلي محسن داوړ ویلي چې د افغانستان د سقوط نه وروستو چې کمې افغان میرمنې پاکستان ته راغلي دي هغوی کې ګڼ شمېر د سند صوبې دننه نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي دي. محسن داوړ وایي چې ما پرون هم د سند حکومت سره خبرې کړې دي. دې کې ځینې کیسونه داسې دي چې ججانو پکې د څلورو میاشتو قید اورولې دي ورپسې روژه را روانه ده. ما ورته ویلي کو د افغانان بیرته لیږي نو بیا د دوی د بند دومره اوږدولو او د دوی د زورولو څه ضرورت دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د ښځو په نړیوال